آیات کا چې یو اصلاح دا او دویمه صلاح دا. اصلاح دې ته ویل کېږي چې سړی د ځان اصلاح وکړي، ځان برابر کړي او د شریعت پابند شي. او اصلاح ویل کېږي د بل ملګري او د دویم تن د سعادتمندۍ او د کامیابۍ او د کامرانۍ سوچ او فکر کول دې ته اصلاح ویل کېږي. او د دې دوانو د پاره اهم او ضروری شی هغه دوه خبرې دي. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وانک لعلی خلق عظیم، چې پیغمبر ته د اخلاق او فلوی مرتبه باندې نو علم حاصل کا چې د دې په ذریعہ باندې تا ته د الله جل شانه په طرف باندې لار کولاوش. او علم د قرآن او د حدیث. شاعر وی علم آباشد کے بک شاہد رہیم، راہ آباشد کے پیش شاہد شہی. و علم آغا علم دے چه سڑی تا پی لار پرانستلے شی او لار کولاو شی. او لار آغا لار دا چه سڑی تا پی مولا او اللہ میلاو شی. نو دا دوان خبر ضروری دی، خو پا دی لار بانی طاقت د تلو پا سڑی کی چه پیدا کئی آغا اخلاق دی. نو دا اصلاح دا پارا د سلف او معمول داو یو درې خبرې چې هغه اهم او ضروری دي. وای ثلاثو کلمات کان یكتب بعض السلف الى بعض. درې خبرې دي چې دا به علماء کرامو ترشوی خلکو هغه به یو بل ته د اصلاح په بنیاد باندې لیکلي د خط په شکل کې او یو بل ته لګلي. پاغ خبرو کی اولنی خبر دادا من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. چا چې خپل باطن برابر کو د الله د حکم او د اډر پابند کو الله بخکارا علانیت کارونهم د برابر کی. دویم ومن اصلح ما بینه وبین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. چا چې د الله او د په منځ کې کوم معاملې وا هغه برابر کړه هغه سیټ کړه نو الله جل شانه به د په منځ کې او د خلکو په منځ کې چې کوم معاملې دا هغه بم برابر کی. دریم ومن عمل باخرته ومن عمل اخرته کفاه الله مؤونت الدنیا. چا چې عمل باندې مقصد آخرت وګرځاو چې زما آخرت برابر شي نو الله به د دنیا ټول مصیبتونه او تکالیف د حل کې واغه باورله برابر کی. نو د ټولو نه اهمه ضروری خبره ده چې سړی د خپل باطن چې هغه اصلاح وکړي چې باطن برابر شي. صفوة الصفوه د علامه ابن جوزی یو کتاب دی هغه کې هغه لیکي وی بعض سلف و بجره اغا دا خبره کولا چه ان اطاعت الله فی السر اصلح قلبک شئت ام ابیتا. ان اطاعت الله کته چیرې د الله اطاعت وکړو د الله حکم باندې فی السر په پټه باندې سترګې ستا کنټرولي، سوچ دې کنټرولي، فکر دې کنټرولي، په زړه کې چې ټول متوجه الله ته نو اصلح قلبک شئتا ام ابیتا. چې په پټه ته برابرې نو الله به د زړه داسې برابر کی اگر کته نه غواړي خو ستا زړه به خود برابرې کی. بنیادی شی چې ته پاشیاو کې هغه اصلاح د زړه ده او دا په پټه تقوا باندې کیږي. نو په کار د چې زمونږه هغه سوچونه او فکرونه چې هغه خالص د الله د رضا شي. من اکثر نن سبا کوشش دا کو چې زمنګ اعمال سکرین تلاخکاره شي او خلکو تجربه داسي اوزلېږي. د دې وجنه علماء کرام ذکر کوي چې د ذهن د صفائی او د زړه د صفائی لپاره لس کارونه پکار دي. ذکر اهتمام کول کار قسم ذکرې تر دې کده یونس علیه السلام دعا ولې نه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم هر قسم چې دعای اذکار دغه کول. دویم نمبر نوافل خو چې پاغي کې وګد سجدي. دریم نمبر دعا خو سره د توجه نه چې الله طرف ته پاسنامه نه. صدقه اگر کا هغه لګي خو چې د اخلاص سره
او پنځم نمبر د مور او پلار د خوشحالي کوشش کول او شپږم نمبر د نیت اصلاح کول چې نیت زمونږ برابر خالص د الله رضای اوم نمبر د قران سره مینه ساتل د قران تلاوت د قران زده کول د قران ویل دا زمونږ جلسه شي مشغله شي اتم درود شریف ډیر ویل نه هم الله جل شانه باندې حسن ظن ساتل حسن ګمان او لسم نمبر د الله په فیصلو باندې راضي کېدل چې د وځ په دې راضیمه زما د مولا دا نو په دې باندې د سړی د زړه دنیا چې هغه آبادیږي الله جل شانه دې دا خبره زمونږ استاد په زړونو کې او زمونږ استاد په فکرونو کې او سوچونو کې مراولي او الله دې زمونږ استاد د زړونو دا کور آباد کی او د الله مینه دې پکې الله مونږ ته واچي او هغه دې راولي